او زمونږ معاشره کې دا نوجوانان د مور او پلار ادب کوي رښتیا وایي کوي ښه کار کوي چې نه کوي دیو ښه کار کوي چې د مور او پلار ادب نه کوي ولې چې کله تا ماشوموالي نه تر جواني پورې د خپل زوی صحیح تربیت کړې وي دی چرته هم د مور او پلار نافرمانی نه کوي که تا چرته خپل زوی مولا او طالب سره کېنولی وي دی چرته هم د مور او پلار نافرمانی نه کوي د دې مثال به دا وي دا قاري صاحب دی که نه ستاسو ماشومان دلته سبق له راځي ها تاسو به اوسه پورې نه وي کتلی دی قاري صاحب دلته 10 کاله تیر کو که نه یو طالب به هم چرته دلته ماشومانو کې هغه ماشومان چې کور کې مور او پلار ته کنځل کوي چې کور کې د مور او پلار خبره نه مني کور کې به د مور او پلار نافرمانی کوي هغه چرته اوسه پورې 10 کالو کې به دی قاري صاحب ته چرته به کنځل هم نه وي کړی او چرته به دی ته به تیزه خبره به هم نه وي کړې د دې مین وجه څه ده دی قاري صاحب کې انسانیت دی د دې مین وجه څه ده د دې قاري صاحب اخلاق ښه دی د دې مین وجه څه ده د دې قاري صاحب تربیت ښه دی د دې مین وجه څه ده دا قاري صاحب ورته ښه لاره ښایي چې کله بچي ته سم لار وښایي دغه بچي چرته هم تا ته سپک نه ګوري خو